عزتمنو اشرف غنی ولې ملک پرېښودو او تاجکستان ته لاړ. معلومات عزتمنو زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي چینل هم نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې اوس د ټلې نشان وهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو اشرف غنی افغانستان وزیر اعظم یعنې صدر چې هغه پرون مازدیګر د کابل نه یعنې تاجکستان ته سفر د ده کې د وجې نه وکړلو او په خپله باندې هم همدغه یو خپله خو همدا واضحه کوي ویلې چې ما نه غوښتل چې د خلکو وینې توی کړم، خو زما په سر باندې کو د چا کار کېږي خپل سر هم وله ورکوم، خو نه غواړم چې زما ولس او زما عوام ته تکلیف ورسي. زه د ده کې دپاره صدر وم چې زه خپل عوام ښه وساتم او ښه خوشحاله وساتم. ما نه غوښتل چې د خپل د عوامو وینې توی کړم یا خلک کونډ کړم یا بچي یتیمانان کړم. که نه یې ما کو غوښتلی چې یعنې ورسره وجنګېږم، خو جنګ مې نه غوښتو، امن مې غوښتو. زه د امن دپاره دلته کې صدر وم، د جنګ دپاره نه و، خو زما په وتلو باندې خو دوی ته امن میلاوېدو زه لاړم ووتلم تاجکستان ته مې سفر وکړو. الله تعالی دې داسې صدر هر چاله ورکړي چې د خپل د امن او امن سوچ کوي، خپل د عوامو سوچ فکر ورسره وي. ځکه عزتمنو چې خلکو په فیسبوک باندې ورپسې دغه شانته ډېرې چغې وهلې وي چې یعنې اشرف غني وتښتېدلو. اشرف غني نه دی تښتېدلی، هغه د خپل د عوامو دپاره ښه یو قدم اوچت کړی دی، د ځان فکر ورسره نه و. نو زموږ د سره تر نن ورځې خبر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان وهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.